نور محترم مسلمانان، نن یو داسې بهترینه وظیفه یا داسې یو ښکلې وظیفه، داسې یو مجربه وظیفه، دا زمونږ اکابرو ذکر کړی شوې وظیفه، د ډېرو حاجتونو دپاره وظیفه، د ډېرو مشکلاتو دپاره دا وظیفه انشاءالله ډېره زیاته پاورفول ده. دا وظیفه الحمدلله ډېرو خلکو له ما ورکړې، او چا چې هم په اخلاص سره کړې، په یقین سره یې کړې، په توجه دهان سره یې کړې، او د الله تعالی سره په دوستۍ او د الله تعالی سره په یارۍ کې کړې ده. الله جل شانه د دې انسانانو ټول حاجتونه پوره کړي، د دې الله تعالی ټول مشکلات آسان کړي. نو کوم مسلمان رور یا خور چې پریشان حاله دي او غواړي چې الله تعالی زموږ پریشانۍ ختمې کړي، الله تعالی زموږ زندگی برابر کړي، زموږ زندگی د خوشحالو یو ذریعه وګرځي، زموږ زندگی کې څومره مصیبتونه یا تکالیف دي هغه الله تعالی ختم کړي. انشاءالله دا یو بهترینه او اسانه وظیفه دا تاسو کوئ انشاءالله د حاجتونو دپاره. خو چې زما او ستاسو یقین د الله تعالی په ذات او په صفاتو باندې وظایفو باندې یقین نه وي، وظایف به موږ د برکت دپاره کوو، وظایف به موږ د ثواب فانیت کوو او بیا به الله تعالی نه غواړو، نو الله تعالی به زما او ستاسو حاجتونه انشاءالله پوره کوي. خو چې زموږ او ستاسو یقین دا وي چې رب مشکل کشه صرف الله، حاجت روا صرف الله، بیماری راوستلو والا صرف الله، بیماری صحت ورکولو والا صرف الله، ډېر کارونه الله تعالی په خپل قدرت سره کوي، او بعضې کارونه الله تعالی مو ته حواله کړي، لکه زمو زندگی، زمو ستا زندگی الله تعالی مو ته امانت راکړي، حواله کړې ده. نو کوز د امانت کې خیانت کې هم نو ستا خوښه ده، که نه د امانت کې خیانت نه کې په صحیح طریقې سره تېری نو هم ستا خوښه ده. صحیح شوه. باقي چې کوم ستا حاجت دي، ستا رشته ده، ستا کاروبار دی، ستا رزق دی، ستا نور مسایل دي، نو هغه ستا مقدر دی، ستا تقدیر دی، تقدیر نه څوک ډېره نشي خوړی. نو لهذا دا ټول په ټوله حاجتونه به د الله تعالی پوره کړي، دا ټول په ټوله مشکلات به د الله تعالی ختم کړي. انشاءالله ډېر زر به ختم کړي چې دا وظیفه هم په دې طریقې سره وکړه او بیا هم په یقین او دهان سره انشاءالله العزیز وکړه. انشاءالله قدمونه به ستاسو خپو له راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانانو نو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به یې، الله تعالی مو خوشحاله آباد کامیاب کامران لره، د دنیا و آخرت خوشحالۍ په نصیب شه، د دنیا و آخرت تکلیفونه مصیبتونه آفتونه به الله تعالی په امن کې که، په څه چې خوشحالېږئ الله تعالی په هغې خوشحاله که، په څه باندې چې خفه کېږئ الله تعالی مو هغې ټولو خفګانونه وساته، الله مو د ټولو مسافرو حامي او ناصر مددګار شه. محترمو، نن زموږ وظیفه ډېره زیاته اسانه وظیفه ده. د سکرین تاسو ته ښکاري اللهم یا لطیف یا ودودو، دا په ویلو کې هم اسانه ده، په کولو کې هم اسانه ده، د تعداد په دغه باندې هم 100 شوارې ده، او د مازدیګر د مونځ نه پس هم ده، او ډېره زر تاثیر لرونکې ده. مولانا احمد علي راهوري رحمت الله علیه دا یو غټ عالم تیر شوی دی، د هغه شاګرد رشید، شاګرد خاص حضرت مولانا عبدالرحمن تاڼي باباجي صاحب رحمت الله علیه، دا د هغه وظیفه ده، او موږ ته ښودلې وه، زموږ مدرسې ته خو هم ښودلې وه چې څومره مشکلات څوک لري، نو هر سړی د خپل مشکل دپاره دا وظیفه 100 شوارې وایي. اوس یو سړی هر ټایم کې ویلی شي، دا ما خو اوسه مازدیګر لیکلی دی، خو چونکې موږ یې مازدیګر کې وایو مدرسه کې، نو تاسو که مازدیګر وایئ، که ماښام یې وایئ، که ماسخوتن یې وایئ، او که سحر یې وایئ، که غرمه یې وایئ، تاسو چې کوم ټایم خالي دی هغه ټایم کې وایئ، کوم ټایم کې فارغه یې هغه ټایم کې وایئ، کوم ټایم کې تاسو ډېر د الله تعالی سره فراز او نیاز کې هغه ټایم کې وایئ، تاسو ته کوم ټایم مناسب ښکاري هغه ټایم کې وایئ. مونږ وایو دغه ټایم کې مازدیګر مونږ نفس 100 شوارې اللهم یا لطیف یا ودود، اللهم یا لطیف یا ودود، اللهم یا لطیف یا ودود. دا وظیفه مونږ ډېره په مینه او په شوق سره کوو. تاسو هم په شوق او په ذوق سره شروع کړئ، ډېر په محبت شروع کړئ. زما د کریم الله ښکلي نومونه دي، او هغه نومونه دي چې الله تعالی پرې ډېر حاجتونه د انسان پوره کوي. یقینا چې ډېر غټ حاجتونه پرې الله تعالی پوره کوي. چا په اخلاص سره وکړه، په یقین سره وکړه چې انشاءالله دې وظیفې د برکت سبب الله تعالی زما حاجت پوره کوي. ځان له مازغه هم نه خرابوئ په وظایفو باندې، وظایف به هم ډېر زیات نه کوئ. ځینې وظایف دی کې ځینې نرم وي، ځینې سخت وي،
ځینې په سړي باندې دماغ ولا دغه کوي چې ډېر زیاتې وي، لهذا بعض ټایمونو کې به ستاسو دماغ هم بیا خرابېږي. لهذا داسې ترتیب سره یې کوئ انشاءالله چې نه سیخ سوځي نه کباب سوځي. نو هغه طریقه یې دغه د اللهم یا لطیف یا ودود مازدیګر لمونځ نه پس یا هر ټایم چې تاسو وایئ روزانه یې وایئ انشاءالله. انشاءالله ډېر لږو ورځو کې به تاسو ته په خپله پته ولګي چې دا حاجت زما پوره شو. میندې د خپلو بچو دپاره وکئ، جینکۍ د خپلو رشتو دپاره وکئ، هلکان د خپلو کاروبارونو د خپلو حاجت ضرورياتو دپاره وکئ، مسافرو دپاره یې وکئ، کوم چې بهر وطنونو کې د کاروبارونو قرضونو هر رنګه مشکل دپاره انشاءالله وکئ. خو په حیثیت د مسلمان په حیثیت په دې رنګه چې انشاءالله الله تعالی به د دې برکت د دې نومونو برکت الله تعالی ماته راکوي او الله تعالی په دې باندې زما حاجت پوره کوي انشاءالله. انشاءالله چې الله تعالی ته خوښ شي او د الله تعالی منظور شي الله تعالی ته. نو موږ ته هم ډېره دعاګانې کوو تاسو ته، الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته، الله تعالی مو کامیاب او کامران کړي، د دنیا و آخرت خوشحالۍ په نصیب شي. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوو تاسو ته ډېره دعاګانې کوو.